حاجي صاحب دا پښتنه معاشره کې ډېر قومونه داسې دي ښځه پسه ښځه وزه او میږه دغه ناخوښوي. اوس دا کتابي طور نه ده ښه شی او که دا د خلکو خواهش ده؟ اصل کې د خلکو بنیادي طور دا وي چې یو خو ښځه پسې چې کوم د هغه د نسل د کمېدو دپاره نقصان ده، نسل ته نقصان ده که نه. دا ښځې حلالوي، وزې حلالوي، میږې حلالوي، غواوې حلالوي، بیا خو نسل باندې نسل د کمېدو په خوا روانېږي. یو خو دا نقصان پکې ده. دوم دا ده چې د غوا په نسبت د غوایي غوښه چې کوم ده په ذایقه کې ټیک وي، چې په طریقه وي خوار نه وي، کمزوری نه وي. د میږې تر غوښه د موږه غوښه ښکاره ده فرق کې د هغه ډېره ښه ده. دغه نومونه د غوښې له لحاظه هم او د نسل له لحاظه هم ترجیح باید دا ته ورکړې چې میږې وزې دا شیان حلال نه کړي، په هغې نسل اضافه کېږي او د ذایقې له لحاظه هم په دا نارینه‌و خوښه یې تر دا نورو ټیک. دا سوره انعام کې په قرآن مجید کې چې ورو فهرست ورښودلی چې دا شیان حلال دي یا هم دا شیان ناجایزه دي، له دغه علاوه دا نور شیان حلال دي. هغه کې خو د حلال و د حرام ذکر و. هلته چې کوم سوره انعام کې چې کوم ذکر د هغه کې د دوی یو بل تصور و، دا د چا په نامه یې لکه دا د چا په نامه یې لکه دا پلان سوي دي، دا پلان دي. دا خو دوی خپله خود ساختګي طریقه پکې جوړه کړې وه. نو مالک ځینې حال کوي چې دا میږ دي، دا وزې دي، دا غوایان دي، دا یې بچیان دي، دا یې نر دي. په دا کې اوس کم یو حلال ده کم یو حرام ده، تاسې راوښه او که هغه چې دواړه سره شریک وي هغه حلال و حرام دي، دا ته له کومې خوا سره جوړه واسطه نبئوني بعلم. په علم راته ووایي دا خو ستا ګمانونه دي. مالک ورته وایي په علم خبره وکړه. د علم له لحاظه غوښه د دواړو حلاله ده. میږې غوښه، وزې غوښه، اوښ غوښه، د نر غوښه که نر وي که ښځه وي غوښه یو حلال و حرام ده، یو معیاري و غیر معیاري مجلس ده. دا جدا جدا و. په قرآن مجید کې کوچنۍ مرضي و انسانات ورکړي دي، کوم شی ستاسو ناخوښه وي هغه تاسو مه خورئ، هغه څنګه خبره وایاست؟ چې کوم شی ستاسو خوښ د طبیعت له لحاظه نو حلال شی د ستا نه لګېږي، نو په هغې پابند نه یې. حلال شی ده، جایز شی اوس په تا نه لګېږي، خوند نه درکوي، یعنې په ته به نه ورته لګېږي. طبیعت جدا شی، حلال و حرام جدا شی. د مالک له خوا سرکار خدایي سرکار له خوا یو شی منع ده، هغه خو جدا معامله ده. ستا زړه یې نه غواړي، منع نه ده، نو هغه شي ته بد مه وایه چې دا شی په خپله صحیح ده، حلال ده، د خوراک ده، خلک پرې خوري، ته مه خوره. تا نه لګېږي ته مه خوره، خو عاشي ته به نو بد نه وایه. دا خو ستا ګوره، ستا خپله نقطه نظر ده، ستا طبیعت یې نه غواړي. طبیعت جدا شی ده، کتابي فیصلې جدا دي.